أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزیز حکیم. اوس دې ځای کې بل یو واقع چې دی نو هغه ذکر کوي د الله پاک په قدرت باندې چې دا قصه د حضرت ابراهیم علیه السلام ده. ابراهیم علیه السلام چې دی نو الله جل جلاله ته وویل چې الله ماته چې دی نو هغه دغه وښیه چې ته دا مړی چې دی نو هغه څنګه ژوندي کړې. اوس د دې متعلق تفاسیر ذکر کړي دي. وایي حضرت ابراهیم علیه السلام چې دی نو دا سوال څنګه کړو، د دې سبب وجه چې دی نو هغه څه مختلف چې دی نو هغه وجې ذکر کړي دي. دا یو وجه چې دی نو هغه اولنۍ چې زه کومه ویمه دا تقریبا تمام تفاسیرو ذکر کړي. ابن کثیر هم ذکر کړي دا او دغه شان چې نو ابي سعود هم ذکر کړل، خازن هم ذکر کړي دا او ذخیرة الجنان هم ذکر کړل. اکثریت چې نو هغه تفاسیرو دغه ذکر کړي نه. هغه وجه دا د دې نه مخکې تیر شولو چې نو هغه الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه چې کله نمرود سره چې نو هغه مناظره و باسلو نو نبی حضرت نو ابراهیم علیه السلام هغه نمرود ته وی چې زما رب چې نو هغه ذات دی ربی الذی یحیی و یمیت. نو هغه وی قال انا احیی و امید، ژوندي کول مړه کول دا چې نو زه هم کوم. نو ابراهیم علیه السلام نو یې ده تپوس وکړو چې ستا سره په دې څه دلیل دی چې ستا رب چې نو هغه ژوندي کول او مړه کول کوي. نو ابراهیم علیه السلام چونکې مشاهدې سره خدا لیدلی نه ولو چې الله به دوباره خلک څنګه ژوندي کوي. نو ابراهیم علیه السلام دله په دغه ځای کې دغه جواب چې نو هغه ور نه کړو، بلکې مونږ ووی دغه دویم طریقې چې الله پاک چې نو هغه نور راولي د مشرق نه، ته چې نو هغه راوله د څه نه مغرب نه. نو یو سبب یې دغه. نو بیا ابراهیم علیه السلام الله پاک دی چې الله دا چې نو هغه ایمان بالغیب خو هغه زما شته ځکه د پیغمبر ایمان د ټولو نه کاملي. خدا زما ته مشاهدې سره هم وخی نو که سبا بل څوک تپوس وکړي نو ما به د دې دا مشاهده کړي نو زه به ورته ویلی شم. یو وجه یې دا ده. دویمه وجه چې دی نو هغه خازن کې لیکلې ده و ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه یو پیره دریاب په غاړه باندې چې دی نو هغه وایي یو د کس پروتو انسانو مړ ولو دې کې چې دی نو هغه مد البحر دریاب چې دی نو هغه داسې چپه ووایي که خیال یې کړی مخکې ځای پورې لاړ شي بیا هغه اوبه د هغه ځای نه واپس شي بیا ځي. نو وی دغه شان دریاب چپه وواله په هغې کې دوه میان چې دی نو هغه رالل او د هغه مړی د هغه په ساحل پروت و. نو د هغه نه دواړو مړو چې دی نو هغه یو ټوټه واخیسته چې لا دې ړل. بیا د دغې نه وروسته چې دی نو سیبا مونږ چې ورته درندګان وایو ځنګلي ځناور رالل د هغوی دې هم څه لږ لږ وخوړلو. بیا د دغې نه وروسته چې نو مارغان رالل د هغوی دې هم څه لږه لږه ایسه واخیسته. نو ابراهیم علیه السلام وی چې دا خو اوس څه دریاب ځناورو چې نو هغه وخوړل هلتې لاړل، څه د ځنګل چې نو هغوی ته وخوړلو، څه د مارغانو. نو دا یو سړی خو په څو ځونو کې تقسیم شولو. اوس دا به الله جل جلاله چې بیا واپس یو ځای کوي نو دا به څنګه کېږي. لکه اوس هم ډېر خلک که خیال وکړی چې نو هغه غلط عقیدې غلط خلک هغوی دا خبره کوي چې د انسان کله ریزه شي او دا چې نو هغه خرق شي. او اکثر که خیال مو کړی د هندوانو دا اعتراض هم په موږ باندې هغوی وایي کور تاسو دا خبره کوئ نو په دې یو قبر کې خو څومره خلک کېښودلی شولو. اوبریکوټ دا تحصیل چې نو هغه قبرستان دی دا د کم وخت دی. اوس د تحصیل په قبرستان کې چې نو هغه د کمې زمانې نه مړي چې نو هغه ښخېږي. نو دا خدا خلک چې نو هغه ریزه شي یو بل سره هغه چې نو خاوره شي میلاو شي نو دا به څنګه داسې کېږي. نو ابراهیم علیه السلام وی جو الله ورته دغه شانتې وښوله. درېیمه وجه چې نو هغه دا ذکر کړي په شروع کې وبالآخرة هم یوقنون کې مونږ ویلو چې د یقین د علم چې نو هغه درې صورته دي. یو ته ویلی کېږي علم یقین، یو ته ویلی کېږي عین الیقین او یو ته ویلی کېږي حق الیقین.
نو علم یقین مونږ هغې ته ویلو چې کم په دلایلو سره ثابت شي نو هغې ته ویلی کېږي علم یقین. نو دلایلو سره خو د الله پیغمبر چې نو هغه کامل درجه هغه دا یقین و چې بالکل الله رب العزت چې نو هغه به په ورځ د قیامت خلک ژوندي کوي. دې کې هېڅ شک شبه چې نو هغه نشته. د عام سړی مسلمان چې نو دا عقیده نه الله د پیغمبر د هغې نه کامل عقیده نه. عین الیقین چې په سترګو سره ویني او مشاهدې سره چې نو هغه راشي نو موږ وایو چې د دې دواړو مجموعې ته بیا ویلی کېږي حق الیقین. نو ابراهیم علیه السلام چې زه خو د الله پیغمبر یم نو ماته چې څنګه علم یقین حاصل دی الله داسې راته عین الیقین هم راکړي چې په سترګو باندې هم زه وینم چې دا مړی به چې نو هغه څنګه لکه اوس مړی سړی چې نو ژوندی مړ کېږي نو د دې خو اکثر خلک مشاهده وکړي. څوک چې نو هغه په تور ولګي څوک په ټوپک ولګي څوک په بل څه مختلف صورتونه خو دوی به بیا ژوندي کېږي څنګه یا الله ماته د دې عین الیقین چې دی نو هغه هم مشاهده وکړي. نو چې کله دی الله جل جلاله ورته سید دغه مشاهده چې دی نو هغه به ته وکړم نو ګوره په دې کې په خپله دغه خبره الله جل جلاله ته وی ربي ارني کیف تحیی الموتى زما په دې باندې چې نو هغه دا یقدا نه دی چې ماته یقین نشته چې مړی به نه ژوندي کېږي نه دا دی خو دا مړی به څنګه را ژوندي کېږي د دې د ژوندي کېدلو چې نو هغه کیفیت او صورت چې نو هغه به صحیح. الله ورته قال اولم تؤمن ایا ستا په دې باندې چې نو هغه یقین نشته نو دا الله رب العزت چې څومره سامعین مخاطب دي د هغوی دپاره دعوت وي چې ګوره ابراهیم علیه السلام هغه د ټولو نه کامل سړی جلیل القدر انبیاو کې چې نو هغه ولو د هغه ایمان ولو خو چې د خلکو ته ظاهر شي چې د هغه څه وي نو ابراهیم علیه السلام قال بلا ولکن لیطمئن قلبي الله ولی نه زما یقین بالکل چې نو هغه ماته دی خو زه اطمینان قلب دپاره دا خبره کوم چې زما زړه چې نو هغه مطمئن شي ورسره. دیو جن مفتي شفیع صاحب رحمه الله دې معرف کې بیان لیکلی دی وایي یو چې نو هغه ایمان دی او یو اطمینان دی. نو په ایمان او په اطمینان کې فرق شته. لکه مثال په تور کې اوس مونږ چې نو هغه دا وایي چې ورځ د قیامت حق ده په ورځ د قیامت به د الله جل جلاله زیارت هر مسلمان ته چې نو هغه په جنت کې کېږي الله دې مونږ ټول ته نصیب کړي. اوس به دې زمونږ ایمان دی د الله د پیغمبر زیارت به مونږ ته کېږي د الله د پیغمبر د حوض کوثر به انشاءالله مونږ ته نصیب کېږي په دې زمونږ ایمان دی. اوس د دې متعلق سره کیفیت تاسو کې دا جنت چې نو دا به څنګه د دې چې نو هغه صحیح نو اوس د اطمینان د خپل ځان د پوه کولو دپاره چې نو هغه داسې کېږي چې ماته مزید چې نو هغه څه شي اطمینان حاصل شي دا نه چې د ایمان نشته. نو ابراهیم علیه السلام هم دغه وی چې ایمان چې نو هغه خو زما شته خو زم چې الله زما دغه اطمینان چې نو هغه کې سیوا والے راشي. نو چې کله دغه شو الله ورته قال فخذ اربعه من الطير دې چرواکه څلور مارغان چې نو هغه راونیسه فصرهن الیک خو الله ورته بهترین طریقې کار وښو مخکې د ځان سره بلد کا مخکې د ځان سره اشنا کا مخکې د ځان سره عادت کا چې تو ورته کله اواز کې تو ورته کله غږ کې کله ورته څه نه چې دسته سره عادت یې او دا به که تاسو مخکې دور دغه نه ول نو اوس خو تقریبا که خیال مو کړی هر دویم کور کې میټوان ساتلی کېږي یو خواته کسان دي نو څوک پرنجې جوړی څوک څه نن سبا دغه هم ډېر پوره کاروبار شروع شوی دی نو په هغې کې خلک چې نو هغه بیټر ته اواز کې هغه راځي چا په اوږه کېنولی چا نو هغه ورته په ګوته ناست اکثر بانګي وغیره داسې د هغه ته هم چې اواز کوي پوهېږي راځي نو دې سره چې هم سړی خبرې کوي چې دا کې عادت کې جدا اشنا کېږي بعضې اکثر چې نو هغه په فخر وایي زموږ میټر دی سهار هم کلمه وایي ماسپښین هم وایي ماښام وایي که ته یې تپوس وکړې چې تو وایي بیا به غږ نه کوي. نو بهرحال نو دې عادتېږي نو الله وی فصرهن الیک ځان سره مکمل عادت کې چې توی خو وپېژنې تا ته بالکل چې نو هغه څه شي اشنا شي در سره ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا الله بیا د دغه نه وروستو حلال کا. اوس دا خبره بیا تفسیر موږ مخکې ویلو چې قرآن پاک چې نو هغه منو عن قصه نه ذکر کوي ذکر د قصص یا د تاریخ کتاب نه مقصودی خبره ذکر کوي او مقصود دلته دا چې دا ټول هر څه د قشانت خلط شي ریزه شي خو چې کله د الله د طرف نه اډر اذن وشي حکم وشي د الله پاک نو دا ټول به بیا چې نو دوباره یو دم چې نو هغه به راپاسې او راژوندي شي. مخکې د وزیر علیه السلام قصه پې تېره شوله اوس د ابراهیم علیه السلام دا قصه نه نو دغه ټولو تفاسیرو کې دا کم چې مخکې ما ومې په دې ټولو کې لیکلي نو دا واقعه تفسیر جلالین پورې نو په هغې کې چې نو هغه دا کړی چې ابراهیم علیه السلام څلور شیزونه ځان سره راواغسته څلور مارغان تاوس
دویم چې دی نو هغه بانګي، دریم چې دی نو هغه کوتره، او څلورم چې دی نو کارغه. دا څلور مارغان یې راواغستل، ځان سره عادت کول، بلد یې کړل. بیا د دغه نه وروستو یې دا حلال کړل، بیا یې کیمه کړل، بیا د دې چې دی نو هغه کم سرونه ول هغه ځان سره سیټ نه کېښودل، بیا د دې کم پرې چې دی نو هغه وزرې ول هغه یې هم چې دی نو ریزه ریزه کړلې. دا ټول یو بل کې خلط مل کړل، چې کله بالکل خلط کړل د دې پته نه لګېده چې اوس دا د څه کیسه ده. بیا الله ورته دا چې دی نو هغه تو کېده په هر یو غر باندې. بیا د دې نه جزونه څلور، بعض تفاسیر اوه ځای کړي، وایي څلور ځای چې دی نو ابراهیم علیه السلام هغه راواستل، په یو ځای په بل ځای په بل ځای په بل ځای کېښودل. اوس د دې چې دی نو حلالېدو نه وروستو بیا ریزه ریزه کېدل، بیا ټول یو بل کې خلط کړل. نو چې کله دا ټول وکړل، بیا ورته ابراهیم علیه السلام چې دی نو آواز وکړو. نو چې کله ورته ابراهیم علیه السلام چې دی نو آواز وکړو، مثال په طور کې چې نو هغه یا ایها الدیک، ای بانګي تو چې دی نو هغه باذن الله د الله په حکم باندې چې دی نو هغه راشه. نو چې کله ورته داسې ووایي، نو هغه ځای نه به چې دی نو هغه د بانګي چې کم پر ولو، کمه اینه وه، کمه غوښه وه، کمه خپه وه، دا څه چې ول، نو دا به د هغې غوښې نه لږ لږ را اوچت شول، د لږ د یو ځای نه لږ بل ځای نه لږ بل ځای نه لږ بل ځای نه، دې نه یوه جوسه چې دی نو هغه جوړه شوله. تفسیر ابن کثیر کې او تفسیر خازن د تفسیر ابي سعود کې آی کې سره دومره هم لیکلی دي، وایي چې دی نو هغه ابراهیم علیه السلام مثال په طور کې بانګي راوانو، نو د هغه ته سر چې دی نو هغه د کوترې ونیولو، هغه به د شاته شولو، چې کوتره به را روانو د بانګي سر به ورته ونیو، نو هغه به د شاته شوله. بیا چې دی نو هر یو رالو او د خپل هغه سر سره چې دی نو هغه ولګېده، داسې یو مارغه، داسې بل، داسې بل، داسې بلو. نو الله وښول چې اوس دا وګورئ د دې څلور شیزونه یو بل سره خلط شوي ولو، خو د دې د خلط کېدو باوجود چې کله د الله حکم وشولو، هر یو شیز ته خپله وینه، خپل رګ، خپله ډوکې، خپله غوښه، خپله پڼه، دا چې دی نو هغه ورته حاصل شولو، او د هغه بیا په هغه جوسه باندې جوړ شول او رالل. نو داسې چې په ورځ د قیامت باندې مونږ څنګه دا خبره وکړله چې ای انسانانو پاسئ، کم چې زمونږ د ایمان څه ده بعثت بعد الموت چې ورته ویلی کېږي، نو دا ټول خلک به د قبرونو د دقه شانتې راپاسي، هر سړی به د خپل جز جز دی نو هغه به یو ځای شي او دی به راځي. بیا چې دی نو تفسیر جلالین باندې او خازن باندې دې کې بیا د دې حکمت ذخیرة الجنان کې هم ذکر کړی دی، خو به کې مختصر د دې حکمت ذکر کړی. وایي دنیا شي چې دی نو هغه مارغان ولو، ابراهیم علیه السلام د دغې نه دا څلور شیزونو انتخاب ولې کولو، نو د هغې بیا ښکلې وجه ذکر کړې ده. وایي چې ابراهیم علیه السلام د دې انتخاب د دې وجې نه وکړلو، تاوس کې چې دی نو هغه عجب وي، خویله، د هغه کې چې دی نو هغه خود پسندي وي. که خیال مو کړی تاسو چې نو هغه خپل پر ته، خپل ځان ته، خپل حسن ته وګوري په ګډا شي، خو چې کله بیا هغه خپلې وچو خپو ته وګوري نو بیا په جړا شي. نو دې چې دی نو په ده کې عجب دی. دویم چې دی نو هغه بانګي دی، بانګي کې چې دی نو هغه شهوت نفساني سیوا دی. او دریم چې دی نو هغه غراب دی، کارغه دی، کارغه کې چې دی نو هغه هرس سیوا دی. او څلورم چې دی نو هغه کوتره ده، کوترې کې چې نو تادي ده، عجلت دی پکې. نو وایي کله چې انسان خپل ځان نه د څلور خصایل چې دی نو هغه رضایل وباسي، نو وایي دی به بیا داسې په لوړ مقام، په اوچت چې نو هغه به د ایمان سطحه چې دی نو هغه روانه شي. نمبر 1 دی د ځان نه عجب وباسي، ځان د هر چا نه چې دی نو هغه کمزور عاجز وګڼي، هر چا باندې چې دی نو هغه ځان لوی نه ګڼي، تکبر چې دی نو هغه نه کوي. نمبر 2 خواهشات چې دی نو هغه د ځان نه لرې کړي، ځکه بانګي کې د دغې چې دی نو هغه ماده څه وایي. نمبر 3 دی چې دی نو هغه د ځان نه څه وکړي، هرس لرې کړي. نمبر 4 دی چې دی نو هغه د ځان نه څه وکړي، دا چې دی نو عجلت او تادي چې دی نو هغه لرې کړي. نو چې د کله ځان نه دا خصلتونه لرې کړل، ختم یې کړلو، نو بیا به د دې انسان د ایمان ترقي چې دی نو هغه روانه شي، دی به په اوچت منازلو باندې چې دی نو هغه به طی کړي. نو وایي ځکه دا څلور شیزونه چې دی نو هغې انتخاب وکړلو او ابراهیم علیه السلام دغه وکړل. نو الله ورته ځکه وایي ثم ادعوهن یأتینک سعیا، وایي بیا دې ته آواز وکړه، یأتینک سعیا، نو دوی به راځي تا ته په منډه.
نو اوس که تاسو وګورئ نو د مارغانو صفت خو الوتل دي او دلته الله وی یاتینک سعیه دی به تا ته په منډه راځي او په منډه راتلل دا چې دی نو د ځمکې د ګرځېدلو صفت دی. اوس وی دلته چې نو دا ولې وي نو وی دی کې هم لوی حکمت دی. هغه حکمت دا دی ځکه چې مارغه کله په هوا بره الوځي نو ډېر چې کله اوچت شي نو دی د خلکو نظر نه اوجل شي پناه شي. نو آسی نه چې چاته شک او ابراهیم علیه السلام چې دی نو هغه دی وګوري چې دا ګوره هغه نه دی بل دی که بل کوتره راله بل چې نو هغه کارغه رالو بل چې نو طاووس رالو نو وایي د دې وجې نه سعیه چې تو په ځمکه دا ته را روان دي او تو ورته ښه ګورې څلور ځایه جدا جدا چې دی نو هغې بڼې پرتې دي د هغې خپې پرتې دي د هغې غوښه پرته ده د هغې وینه پرته ده د هغې اډوکې پراته دي دا ټول چې دی نو یو ځای مرکب شول یو ځای ته راجمع شول او د هغه ځای نه چې دی نو هغه بیا را روان دي د قشان چې دی نو هغه راځي په سعیه په منډه سره نو وې د قشان به په ورځ د قیامت چې کله شپېلۍ والی شي نو دا ټول خلک به د قبرونو نه چې راپاسي د دوی د تمام اجزا به چې دی نو هغه دا شي اگر که په یو قبر کې زر کسان د قیامته پورې ولې نه پاتې شوي نو دوی به هر سړی چې دی نو هغه به د قشان دی راشي او دوی به بیا محشر طرف ته چې دی نو هغه په منډه راځي نو ځکه الله مې ثم ادعوهن یاتینک سعیه دوی به تا ته چې دی نو بیا په منډه منډه باندې راځي. والم پوه شه ان الله عزیز حکیم الله رب العزت چې دی نو زبردست ذات دی غالب ذات دی الله څوک عاجزه کولی نشي حکیم او الله د حکمت نه چې دی نو هغه حکمت خاوند دی د الله په هر کار کې چې دی نو هغه حکمت دی. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. وَإِذْ قَالَ او هر کله چې وویلو ابراهیم علیه السلام ربي ای زما ربه ارني وښیې ماته کیف تحیي الموتى چې څنګه به تو ژوندي کې مړی قال نو وویلو الله پاک یعنی اولم تؤمن آیا ستا یقین نشته قال نو ویل ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ولکن لیطمئن لیکن د پاره دی چې مطمئن شي قلبي زما زړه تسلی وشي زما قال نو ویل الله پاک فخذ نو ونیسه اربعه سلور من الطير د مارغانونه فصرهن بیا اشنا که بلد کړه هغوی ځان الیک ځان سره ثم اجعل على كل جبل منهن بیا کېږده د هغې نه په هر یو غر باندې جزءا یوه حصه ثم ادعوهن بیا اواز وکړه هغوی ته یاتینک نو دوی به راتلل کوي تا ته سعیه په منډه وعلم پوه شه ان الله چې بېشک الله پاک عزیز غالب دی حکیم د حکمت خاوند دی.